شوې ده یو سړی ووایي لمونځونه به یې ډېر قضا کول، نو راغلو ملا صاحب ته یې وویلې چې ملا صاحب ما نه لمونځونه ډېر قضا کېږي، دې دپاره ما ته څه وظیفه وښایه. اوس دې دپاره به څه وظیفه وي چې یو سړی لمونځونه قضا کوي او هغه ته ووایي چې دا وظیفه کوه دې سره به ستا لمونځونه قضا کېږي. دا خو د انسان دغه پورې تړلې ده چې انسان کې د الله یره وي او د سره احساس وي چې یاره د دې لمونځ به ما نه پوښتنه کېږي او دا د الله د طرف نه حکم دی، دا په وخت کول پکار دی. چې دا احساس درکوي بیا د هېڅ وظیفې ضرورت نشته دی. خو ملا صاحب و دې ملا صاحب ته وایي ما ته وظیفه راکړه چې ما نه لمونځونه نه قضا کېږي. ملا صاحب هم حیران شو چې دې ته زه څه وظیفه ورکړم. خو ملا صاحب هوښیار و، هغه ورته یې وظیفه ورکړه او ډېره بهترینه وظیفه یې ورکړه. او وظیفه دا وه هغه سړي ته وویل وایي داسې کار کوه چې تا ته زه یو داسې وظیفه در کومه چې انشاءالله دې سره به ستا لمونځونه نه قضا کېږي. وایي داسې کار کوه چې تا نه لمونځ قضا شي د هغه ټایم روټۍ په ځان باندې بنده کړه، یعنې فاقه په ځان باندې تېروه. څنګه؟ لکه مثال د سحر لمونځ دې قضا کړو نو د سحر ناشته پرېږده، کمې چای وغیره چې ته څښې دغه پرېږده، دغه په ځان باندې بنده کړه او د سحر نه تر غرمې پورې په ځان باندې لوږه تېره کړه، فاقه په ځان باندې تېره کړه. دغه رنګې وایي د غرمې لمونځ درنه قضا شو نو وایي د غرمې نه تر ماښامه پورې په ځان باندې فاقه تېره کړه. دغه رنګې د ماسخوتن دې قضا کړو، خو غرض دا چې کوم لمونځ دې قضا کولو دغه ټایم روټۍ چې په ځان باندې بندوه په ځان باندې فاقه تېروه. نو یقینا لوږه تېرول خو ډېر ګران کار دی په ځان باندې. نو هغه سړی یقینا همدغه په ځان باندې لاګو کړه او چې لمونځ به دې قضا شو نو هغه ټایم فاقه به یې په ځان باندې تېره کړه. نو څه وخت یې دغه کار وکړو، بله ورځ هغه ملا صاحب ته راغی، ملا صاحب داسې یو بهترینه وظیفه دې راکړې ده چې اوس ما نه بلکل الحمدلله لمونځونه وایي نه قضا کېږي. وایي څنګه؟ وایي کله به چې ما نه لمونځ قضا شو ما به په ځان باندې فاقه تېره کړه او دا فاقه به یقینا ډېره سخته وه، ځکه سهار ته راپاڅې او ته ناشته ونه کړې تر غرمې پورې بیا همداسې ګرځې نو ډېره سخته ده. نو وایي فاقه راته ډېره سخته شو چې کله به ما ته د لمونځ ټایم به راغلو، اذان به وشو، د لمونځ ټایم به نو ما به ټول کارونه پرېښودل او لمونځ طرف ته مې منډه کړه. وایي دا سوچ به مې کولو چې اوس که دا لمونځ ما ونه کړو نو بیا به زه په ځان باندې فاقه تېروم او دا خو به ډېره سخته وي دغه لوږه او تنده تېرول. نو اوس الحمدلله ما نه لمونځونه نه قضا کېږي. نو دا خو هسې یو خبره وه. ګوره مسلمانانو ورونو، د هر یو کار نه د هر یو څیز نه مخکې چې دی لمونځ کول پکار دي. ګوره که مونږ تاسو سوچ وکړو چې دا لمونځ دی څه شی، یقین وکړئ که مونږ دا لمونځ وپېژندلو نو بیا به انشاءالله مونږ د دنیا ټول کارونه پرېږدو، دغې لمونځ طرف ته به مونږ ځان متوجه کوو، ځان به رسوو، لمونځ به په خپل ټایم باندې کوو. ګوره دا لمونځ حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي لمونځ دا د کفر او د اسلام ترمنځ چې فرق واضح کوي واحد دغه یو څیز دی، هغه لمونځ دی. یعنې د کافر او د مسلمان په منځ کې چې کوم دیوال دی غټ فرق دی هغه دا لمونځ دی. وګوره څومره یو اهم عبادت دی. دویم ګوره دا دومره یو اهم عبادت دی چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې د لمونځ حساب کتاب کېږي. لمونځ دی که نه، اول به د دې حساب کېږي، نه به در اول د دې حساب اخیستلی کېږي چې یاره تا پیسې ګټلې وي څه دې کړی او دغه رنګې تا حج کړی زکات یې ورکړی که نه، ستا په ګاونډیانو سره یې څه حالات و، دغه رنګې د والدینو د عزت کړی نه دی کړی، دا خبرې بعد کې دي. اول چې کوم سوال به تا نه کېږي هغه به د لمونځ په باره کې کېږي. حدیث کې راځي وایي د قیامت په ورځ چې کله د لمونځ سوال وشي، اولنی سوال درنه د لمونځ وشي، نو وایي که چېرته ستا لمونځ برابر راووتو نو وایي ستا به باقي ټول عملونه صحیح وي، برابر به وي، او وایي که نه په لمونځ کې دې وډ کټ راووتو نو وایي باقي ټول عملونه به دې ګډ وډ وي. نو لحاظه د لمونځ ډېر خیال ساتل پکار دی. ګوره دا یو سوچ مونږ تاسو ته پکار دی چې 15 وخته الله رب العزت مونږ ته دعوت راکوي. څومره غټ بادشاه دی، د بادشاهانو بادشاه، د ځمکې او اسمانونه چې پیدا کړي مونږ او تاسو هیڅ نو الله رب العزت مونږ پیدا کړو، مونږ ته زندگی راکړه، مونږ ته نعمتونه راکړه، مونږ ته د دنیا د خوشحالۍ را نصیب کړي، د دنیا د ژوند را نصیب کړو. ګوره دغه رب مونږ ته دعوت راکوي 15 وخته چې تاسو راشئ زما طرف ته لمونځ وکئ، د خلاصي طرف ته راشئ، حي علی الصلاح حي علی الفلاح. ګوره بیا مونږ نه ورځو او د دنیا یو معمولي سړی پیسه دار مالدار سړی مونږ تاسو دعوت راکړي نو 3 ورځې مخکې مونږ ځان تیار ساتو چې یاره پلانکي سړی مونږ ته دعوت راکړی هغه ته به ورځو. دنیا مالداره سړی انسان به څه شي، دغه مالدارتوب به څه شي، دغه پیسه او دغه زندگی به څه شي. ګوره اصل بادشاه هغه مونږ ته 15 وخته دعوت راکوي او مونږ ځان نه رسو. بیا ډېر خلک په دې کې دا سستي کوي چې لمونځ په خپل ټایم باندې نه کوي.